أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا أو کله چې دی واوري ما انزل إلى الرسول هغه څه چې نازل شوي دي پیغمبر ته ترى أعینهم تبیني سترګې د دیو تفیضو چې دارې بوهي من الدمع د اوښکو دارې بوي د اوښکو نه یعنې د دې سترګو نه به اوښکې بهیږي مما عرفو د هغې وجې نه چې دیو پېژندلی دی من الحق حق یقولون وایي دیو ربنا ای زموږ ربه آمنا موږ ایمان راوړی دی فاکتبنا ولیکه مونږه مع الشاهدین د ګواهي کوونکو موحدینو سره وما لنا او څه دي موږ لره لا نؤمن بالله چې موږ ایمان نه راوړو په الله تعالی وما جاءنا او په هغه کتاب باندې چې راغلی دی مونږ ته من الحق د حق نه ونطمع او موږ تمه کوو ان یدخلنا چې داخل وکړي مونږ لره ربنا رب زمنگا مع القوم الصالحین د قوم نیکانو سره فاثابهم الله نو په بدله کې ورکړه دیو ته الله تعالی بما قالو په سبب د وینا د دیو جنتونه تجری چې روان به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې کې وذلک جزاء المحسنین او دا بدله دا د نیکي کوونکو والذین او آکسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبوا بآیاتنا او دروغجنتیا کوي زموږ په آیاتونو باندې اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان جهنمیان دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تحرموا ما حراموئ طیبات ما احل الله لکم پاک هغه چیزونه چې حلال کړي دی الله تعالی ستاسو دپاره ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ ان الله لا يحب المعتدین یقینا الله تعالی مینه محبت نه کوي د زیاتي کوونکو سره وکلوا خورئ مما رزقکم الله د هغې نه چې رزق درکړی تاسو ته الله تعالی حلالا حلال طیبا پاک واتقوا الله الذي ويرغي الله تعالی اغذاتنا انتم به مؤمنون چې تاسو باغی باندې ایمان راوړونکي یئ لا يؤاخذكم الله ننسی تاسو لره الله تعالی باللغو فی ایمانکم په خطایۍ په قسمونو ستاسو کې یا په بیرادي قسمونو ستاسو کې ولکن يؤاخذكم لیکن د الله نسی تاسو لره بما عقدتم الایمان پاغی باندې چې قص کړی تاسو د قسمونو فکفارته نو کفاره داغي اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دی لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه خوراک نه چې تاسو ورکوئ خپل اهل و عیال ته او کسوتهم یا جامې د دیو کفلې د دیو او تحریر رقبه او یا زادول د غلام دی فمن لم یجد چا چې دا غلام بیانموند فصیام 3 ایام نروجی نیول دی 3 ورځې ذالک کفارة ایمانکم دا کفاره دا د قسمونو ستاسو اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وکئ او بیا مات کئ واحفظوا ایمانکم او حفاظت وکئ د خپلو قسمونو كذلك يبين الله دغشان بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تشکرون دی لپاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر یقینا سکل د شراب والمیسر او کول د جواری والانصاب او لل سیزونو درگاهونو تا والازلام تقسیم کول په غشو باندې او یا قسمت معلومول په غشو باندې رجسون دا گندگی دا من عمل الشیطانی کار د شیطان دی فجتنبو نزان اساتید دینا
لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان یقینا اراده کوي شیطان ان یوقع بینکم العداوة دا چې واچي په منځ تاسو کې دشمني والبغضاء بغضونه طرفګرۍ فی الخمر پس کلو د شرابو کې والمیسر او پکولو د جوارۍ کې ویسدکم او بند کی تاسو لرا عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاة او د مانځنه فهل انتم منتهون آیه تاسو من کیدون کی واطیعوا الله او تابعداریو کوي د الله واطیعوا الرسول او تابعداریو کوي د پیغمبر واحذروا او ویریږي د پیغمبر او د الله د مخالفتنا فإن تولیتم کواوړی دی تاسو فاعلموا فوشی انما علی رسولنا البلاغ المبین چې یقینا زمن پر رسول باندې زمن په پیغمبر باندې رسول دی ښکارا لیس علی الذین نشتر پاکسانو باندې آمنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عمل کړه دی جناح سګنا فیما طعموا پاسکه چې دیو خړلې دی اذا متقوا کله چې دیو ځان ساتي د شرک نه اورانه چې کله دیو ځان ساتي د شرک نه وامنوا او ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي ثم اتقوا بیا ځان ساتي د حرامونه. دویم نمبر چې بیا ځان ساتي د حرامونه او امنوا او ایمان راوړي په اخلاص سره ثم اتقوا او بیا ځان ساتي د نور ګناهونو نه چې کم د شرک نه علاوه د حرامو نه علاوه نور ګناهونه دي دا غینم ځان ساتي واحسنو او نیکی کوي په خپل عمل کې والله يحب المحسنین الله تعالی مینه کوي د نیکی کوونکو سره. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لیبلونکم الله خامخ امتحان کی پتا سبحان دی الله تعالی بشین پیوشی سره من الصید دخکارنا تنالوه ایدیکم چی رسیگی غیتا استاسو لاسونا تنالوه چی رسیگی غیتا ایدیکم استاسو لاسونا ورماحکم او استاسو غشی لیعلم الله دیر پار چخکارکی اللہ تعالی من اغچالرا یخافه بالغیب چیریگ دا اللہ تعالی نا بالغیب پا غیب سرا پشیشا فمن اعتدا بعد ذالکانو چاچ زیاتی وکا ورستر دینا فلہو عذاب علیم داغد پار عذاب دے دردناک. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو لا تقتلوا الصیدا موجن اخکار لرا وانتم حرم پدا سی حال کی چتا سوئی پا احرام کی ومن قتله او چاچ وجلو دی اخکار لرا منکم ستاسنا متعمدا قصدا وعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو سزا داغی پشان داغی چی دو وجلی من النعمی د سارونا چی کم ڈنگر کم ساروی وجلی نو دا دی بدلم اغی پشان دا یحکم بیهی پیسل بکی پدی باندی زوا عدل منکم دو تنا د انصاف والستاسونا زوا دو کسان عدل منکم خواندان د انصاف ستاسونا هادیان دا بهدیی بالغ الکعبتی چرسیدن کی کعبیتا او کفارتن یا کفار دا طعام مساکینا خوراک د مسکینانو دے او عدل ذالک صیامن او یا برابر د دی روجی نیول دی لیذوق وبال امره دیر پارا چوسکی دا کس سزا د خپل کار عفا الله عما سلف معافی کرلا اللہ تعالی دا گناہونو نا چی مخ کی تیر شوی دی دا گناہونو نا چی مخ کی تیر شوی دی وس آئندہ نکوی ومن عاد او سوک چی واپس شو دی حلال والد اخکار تا پا احرام کی فینتقم اللہ منو نو بدل بواخلی اللہ تعالی ددنا واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالی زور ورد خاوند بدلی غستو دے احل لکم حلال کلیشوی دستاسو دپارا سوید البحر خکار د دریاب و طعامه او خوراک داغی متاع لکم پیدر استاسو دپارا وللسیارتی
او د پاره د قافلی والو د مسافرو د پاره. وحرم علیکم او حرام کړی شوي دي پتا سو باندې صید البر ښکار د وچوبي ما دمتم حرمات څو پورې چې تاسو په احرام کې. واتقوا الله الذي ويرګي د الله تعالی هغه ذات نه الیه تحشرون چې هغه ته به تاسو جمع کولی شئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولي د الله تعالی کعبې لره کور عزتمن قیاما للناس د پاره د پاتې کېدو د خلکو والشهر الحرام او میاشت عزتمندي والهدیه او قربانی والقلائد او هغه امیل والا قربانی. ذلك لتعلموا در دې لپاره چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم چې یقینا الله تعالی پوهیږي ما فی السماوات پاغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او پاغه څه چې په ځمکو کې دي. وان الله بكل شیء علیم او یقینا الله تعالی په هر یو شی باندې پوه دی. اعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب والده. وان الله غفور رحیم او یقینا الله تعالی بخونکې مهربان دی. ما علی الرسول نشتره په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول دی. والله یعلم الله تعالی فیږي ما تبدون پاغه څه چې تاسو ښکارا کوئ وما تکتمون او پاغه څه چې تاسو یې پټوئ. قلوا پیغمبر لا یستوی الخبیث والطیب برابر ندی پلیت او پاک. ولو اعجبک اگر که تعجب کیا چی تعالی را کثرت الخبیث زیادواله د پلیتو. فاتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسألوا عن اشیاء تپوسونه مکوئ د ډیرو بې ضرورته څیزونو باره کې. لا تسألوا تپوسونه مکوئ عن اشیاء دا ډیرو څیزونو باره کې بې ضرورته څیزونو باره کې. ان تبدلکم که ښکاره شي تاسو ته تسؤکم نو خفه کوي تاسو لره. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا او که تپوس کوئ تاسو په باره د هغې کې حین ينزل القرآن کله چې بیانیږي قرآن او نازلیږي قرآن تبدلکم نو ښکاره به کړی شي تاسو ته. عفا الله عنها معافي کړله الله تعالی د دې نه چې مخکې بې پیدې تپوسونه تاسو کول نو د هغې تاسو ته الله معافي کړله خو آیندې مه کوئ. والله غفور حلیم الله تعالی بخونکې صبرناک دی. قد سألها یقینا تپوس کړی د دې بې پیدې خبرو باره کې قوم یو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځېدل دیو په هغې سره کافران او منکر. ما جعل الله من بحیرة نرګرځولی الله تعالی بحیری لرا ولا صائبة او نصائبی لرا ولا وسیلة او نوسیلی اخ لرا ولا حام او نحام اخ لرا. دا الله نه دی مقرر کړل بلکې د خلکو د ځانه جوړ کړي دي. دا څو نو بحیره د یو اوښه وه او دا اوښه دیو به داسې کار وکړه چې د کمې اوښې 15 بچي به پیدا شو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې 15 بچي به د کمې اوښې پیدا شو نو دیو به د هغې د غوږ به یې څیرې که د غوږ به یې ورله کټ که او دې باندې سورلي به یې پرېښوده او دا بیا بلکل ازاده دیو پرېښوده د هېڅ شي نه به یې نه منع کوله. دې ته به چا څه ویلی نه شو بل دا دې کې څه کمال دی. نو بحیره غوږ پرې کړی شوي غوږ به یې ورله پرېږه چې 15 بچي به د کمې اوښې پیدا شو. دویم نمبر صائبه. نو صائبه چې کله به یو سړی ورک بشه یا به بیمار شو نو دیو به وی چې یاره که چېرته الله تبارک وتعالی زما مریض له شفا ورکړله او زما دغه کس دا
را بیا موندلی شو نو زم فناقتی هذه صائبه زما دا اوخه به صائبی نو تم بیا ازاده پرېښودلی شوي و او دې ته به چا څه نه ویل. دریم نمبر وه وسیله چې د کمې اوښې به مسلسل مؤنث بچې پیدا شو نو بس وی دې کې هم څه کمال شته. مؤنث بچې به پیدا کېدل پرله پسې نو دې هم په هغې باندې سورلي پرېښودله او هغه به هم نظر شوه. حام دا و چې کم د لس اوښې به د دې نه بلار به شوي. لس اوښې به د دې د وجې نه د دې کم اوښ د وجې نه بلار به شوي نو هغې ته بیا حام وایه. خو دا نومونه یې ځان له جوړ کړي او د الله تبارک وتعالی د الله رب العالمین ورله نو مقرر کړي. دوی ویل دا اوښه بحیره ده، دا صایبه ده، دا وسیله ده، دا حام اوښ دی او په دې به بیا نه سورلي کوله، د دې به هیڅ نه استعمالول او چا به د خپل فصل نه نشو منع کولی. چا کور ته به داسې ورته څه به خواړه نو دغه ورته د هغې نه منع کولی نشو. دا به ګرانه خبره ګڼله. الله تبارک وتعالی وایي دا دیو د ځانه جوړی او دا رسم دی. الله وایي ما جعل الله نه دی ګرځولی الله تعالی من بحیرة بحیري اوښې لره ولا صائبة او نصائبي اوښې لره ولا وسیلة او نوسیلې لره ولا حام او نحام لره ولكن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافران دي یفترون علی الله الکذبا تړي په الله تعالی باندې دروغ واکثرهم لا یعقلون او زیات په دیو کې عقل نه لري. واذا قیل لهم کله چې ویل شي دیو ته تعالوا راشئ الى ما انزل الله هغه څه ته چې رالیږلي دی الله تعالی والى الرسول او راشئ تابعدارۍ د پیغمبر ته قالوا نو وایي دیو حسبنا پوره دی مونږ لره ما وجدنا علیه آباءنا هغه چې موږ موندلي په هغې باندې خپل مشران اولو کان آباؤهم اگر کئی مشران د دیو لا یعلمون شیئا چې نه پوهېدل په هېڅ شي باندې ولا یهتدون او نه په سمه لار دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی په تاسو باندې بچ کول د خپلو ځانونو یا لازم دی په تاسو باندې بچ کول د خپلو ملګرو یا لازم دی په تاسو باندې بچ کول د خپلوانو. لا یضرکم ضرر نه درکوي تاسو لره من ضل هغه څوک چې ګمراه شي اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت یئ. یعنې ګوره تا ورته بیان وکړه او ته ورته نصیحت کې او بیا هم هغه ګمراه کېږي نو بیا تاله ضرر نه درکوي. الی الله مرجعکم خاص الله تعالی ته واپس ستاسو د جمیعا په غونډه فینبئکم نو خبر به کي تاسو لره بما کنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو کول. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو شهادت بینکم گواهی په منځ تاسو کې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن ستاسو ته علامات د مرګ حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنانی د دوو کسانو زوا عدل منکم چې انصاف دار دي ستاسو نه د انصاف والا دي ستاسو نه او آخرانی یا نور دو کسان من غیرکم بغیر ستاسو نه ان انتم ضربتم فی الارض کچرته تاسو سفر کوئ په ځمکه کې فاصابتکم مصیبت الموت نو ورسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ تحبسونهما حصار کوي دې دواړو لره من بعد الصلاة ورستو د مانځنه یعنی په ګڼه کې فیقسمان بالله نو دیو به قسمونه وخوري په الله تعالی باندې ان ارتبتم کچرته تاسو شک کوئ ان ارتبتم کچرته تاسو شک کوئ لا نشتری به ثمنا من نه غوره کوو په دې قسم باندې ثمنا قیمت او فیسی ولو کان ذا قربا اگر چې دې د مال نږدې یا اگر چې دې دا کس دا چا باندې چې گواهی کوو اگر چې دا نږدې دی او رشتہ دار دی ولا نکتم شهادت الله او نه پټو من گواهی د الله تعالی انا اذا لمن الآثمین
یقینا مونږه په دغه وخت کې خامخا شو د ګناهګارونه که چېرته را ګواهي پټه کړه. فإن عثر که چېرته دې اقرار وکړه یا که چېرته خبردار کړی شو علی انهما فإن عثر که چېرته خبردار کړی شو علی انهما په دې خبره چې یقینا دغه دواړو کسانو استحقا اثما کړی دا دې ګناه لره مستحق ګرځېدل دي د دې ګناه یعنې ګناه یې کړله. فآخران نو دو نور کسان یقومان اوبدریږي مقامهما په ځای د دې دواړو باندې من الذین دا کسانو نه استحق علیهم الاولیان چې راغلی دی په دیو باندې تاوان الاولیان چې هغه نږدې دي دې مړي ته. فیقسمان بالله استحق علیهم الاولیان چې راغلی دی په دیو باندې تاوان الاولیان چې هغې لایق د ګواهۍ دي. فیقسمان بالله نو قسمونه به وخوري په الله تعالی باندې له شهادتنا چې خامخا ګواهي زمونږه حق ډېره لایقه ده من شهادتهما د ګواهۍ د دې دواړو نه. وما اعتدینا او زیاتې نه دی کړی مونږه او که مونږ زیاتې وکړو نو انا اذا لمن الظالمین یقینا مونږ به په دغه وخت کې خامخا شو د ظالمانو نه. ذالک دا طریقه ادنا ډېره نږدې ده ان یأتوا بالشهادتې چې دیو براتلو کې په ګواهۍ سره علا وجهها په صحیح طریقه باندې او یخافو یا دیو به ویریږي ان ترد ایمانون چې واپس بکلی شي قسمونه بعد ایمانهم وروستو د قسمونو د دیونه. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واسمعوا او واورئ د الله حکم ومنئ د الله حکم. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي توفیق نه ورکوي قوم فاسقانو ته. یوم یجمع الله الرسل یاد کوي هغه ورځ چې راجمع به کړي الله تعالی ټول پیغمبران. فیقولون الله تعالی به ووایي ماذا اجبتم څه جواب درکړی شوی و تاسو ته یعنې قومونو تاسو ته څه جواب درکړی و. قالوا نو وبوي دا پیغمبران لا علم لنا نشتر علم مونږ لرا انك انت علام الغیوب یقینا خاص تی پویا په غیب باندې. اذ قال الله کله چې وبوي الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر نعمتي علیک یاد ک نعمتونه زما چې کړي مې دي په تا باندې وعلى والدتک او په مور ستا باندې. اذ ایدتک بروح القدس کله چې مې ته مضبوط کړی بروح القدس په پاک روح سره په روح القدس سره یعنې په هغه جبریل علیه السلام سره یا په انجیل سره. تکلم الناس خبرې به کولې تا د خلکو سره فی المهدي په زانګو کې وکالن او په بوډاوالي کې. واذ علمتک الکتابه او کله چې ما تعلیم درکړی او تا لره د کتاب ښودلی مې و تا ته کتاب والحکمت او سنت والتورات والانجیل او تورات او انجیل. واذ تخلق من الطین او کله چې تا جوړول د خټې نه که هیئت الطیر په شان د شکل د مرغه باذني په حکم زما باندې فتنفخ فیها نو تا به فک و پای کې فتکونو طیرا باذني نو شبه دا مرغه په حکم زما باندې. وتبرئ الاکمه او جوړو بتا د مور نه پیدا شوی ړوند والابرص او برګي مرض والا باذني په حکم زما باندې. واستخرج الموتى او کله چې تا به راویستل مړو لره د قبرونو نه باذني په حکم زما باندې. واذ کففت بني اسرائیل عنک او کله چې ما بند کړه بني اسرائیل ستا د قتل نه. اذ جئتهم کله چې تا راتلو کړه دیو ته بالبینات په واضح دلایلو باندې. فقال الذين كفروا نو ویلا کسانو چې کافرو منهم د دیونا ان هذا الا سحر مبین ندی دا مگر جادو د ښکارا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ او کله چې مونږه پزله کې واچوله حواریینو ته خالصو ملګرو د عیسی علیه السلام ته ان آمنو بی چې ایمان راوړئ په ما باندې و برسولي او په پیغمبرانو زما باندې.
قالو نو ویل دیو آمنا من امام راوڑے دے وشهد او تا گواش پا دی خبرا بی اننا مسلمون چی یقینا منگا یو مسلمانان تابدار. اذ قال الحواریون کلچ ویلو خالص ملگرو د عیسی علیہ السلام یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریمی هل یستطیع ربکا آیا طاقت با اولر استارب یعنی اوبکی استارب ان اینزل علینا دا چی نازل کی پمنگ باندی راولی کی پمنگ باندی مائدتا من السمائی او دسترخان دا اسماننا. قال اتقوا الله ویل عیسی علیہ السلام او یریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین که چرته یې تاسو مؤمنان. قالو نو ویل دیو نریدو منګه غواړو ان ناکل منها چې خوراک وکړو موږ د هغې نه وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي مضبوط شي زمونږ زړونه ونعلم او موږ پوه شو ان قد صدقتنا چې تا موږ ته رښتیا ویل دي ونكون عليها من الشاهدين او شو منگا پا دی باندی دا گوانونا. قال عيسى ابن مريم نويل عيسى زوید مريمي اللهم اے الله ربنا اے زمن ربا انزل علينا راولیگا پا من باندی مائدتا من السماء یو دسترخان دا اسماننا تكون لنا عيدا چشي زمن دا پارا خوشالي او اخترا لأولنا زمن دا اولنو دا پارا واخرنا او زمن دا رستنو دا پارا وآية منك او نخشيستا دا طرفنا ورزقنا او رزق راكي منتا وانت خير الرازقين او تيغورا دا رزق وركونكنا. قال الله نويل الله تعالى إني منزلها عليكم یقینا زرالی گن کی مدی لرا پتا سباندی وفمن یکفر بعد منکم چاچ کفر کو رسر دین استاسنا فإنی اعذبه یقینا زب عذاب ورکما غلرا عذابا داس عذاب لا اعذبه چه دس عذاب بمنی ورکڑے احدا من العالمین یوتن تا دا مخلوقاتنا. وإذ قال الله كلچويل الله تعالى يا عيسى ابن مريم اي عيسى زوید مريم أأنت قلت للناس آياتاويل ذي خلقتا اتخذوني چون سيما لرا وأميا او مور زما لرا إلهيني دو حاجت روا وخدایان من دون الله ما سوا دلانا. قال نؤبوي الله تعالى قال نؤبوي عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك فاكدتا لري الله ما يكون لي ندي پکار زما د پارا ان اقول دا چیزوی ما ليس لي بحق اغا چی نشتره مالا پاغی بانی سحق ان كنت قلته یا اللہ کما ویلی دی خبر لرا فقد علمتا نیقنن تپوی پاغی باندی تعلمو تفویگی ما فی نفسی پاغ سباندی چیزما پزلکی دی ولا اعلمو اوزن پویگما ما فی نفسک آغا چستا پا قدرت کی دی انکا انت علام الغیوب یقینا خاصت پویی پا پٹو باندی ما قلت لهم ما ندی ویلی دیوتا الا ما امرتنی به مگر آغا خبری چتا حکم کڑے دے ما تفاغی سرا ان اعبدوا الله چه عبادت وکي دیو الله تعالی ربي چه رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی وکنت علیهم شهیدا او مزپدیو باندی گوا ما دمت فیهم ترسو چه مزپدیو باقفدیو کی فلما توفیتنی هر کلا چتا وفات کو مال رازلی پورواغستما كنت انت الرقيب عليهم نيت نگهبان پدیو باندی وانت على كل شيء شهيد او یت پاریو شبان دی گوا. ان تعذبهم یا اللہ کتا عذاب ورکی دیو لرا فإنهم عبادك نیقنن دستا بندگان دی وإن تغفر لهم او کتب خنک دیوتا فإنك أنت العزيز الحكيم نيقنا تزور والحكمة علي. قال الله نوبوي الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين دا غورز دا چی پیدا ورکی رشتنو تا صدقهم رشتیاد دیو
لهم جناتون دیو د پارا جنتون دی تجری چی روان بی من تحتها الانهار لاندی د ونو داغین نهرونا خالدین فیا ابدا ہمیشہ بی پدی کی ہمیشہ تل تتلا رضی اللہ عنہم را خوشال بی اللہ تعالی د دیونا راضی بی اللہ تعالی د دیونا ورضو عنہ او دیو بخوشال د اللہ تعالی نا راضی بی د اللہ تعالی نا ذالک الفوز العظیم دا دا کامیابی لیا للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا وما فیہن او آغا چی پمینز دی زمکی و اسمانونو کی دی وهو علا کل شیء قدیر او دا اللہ تعالی پار یو شبان دی قدرت والدی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد دنم دا اللہ چی عام مہربان او خاص مہربان دی الحمدللہ اللذی طول صفتنا دا خدای توب خاص اللہ تعالی اغزات لردی خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمان نوزمکی وجعل الظلمات والنور او پیدا کری دی تیاری او رناگانی ثم الذین کفروا بیا کسان چی کافران دی بربهم یعدلون دخپل رب سر نور خلق برابری هو الذی دا اللہ تعالی اغزات دی خلقکن چی پیدا کری تاسو من توینین دا خطنا ثم قضا اجلا بیئی پورا کری دا نیٹا ثم قضا بیئی پیسل کرلا اجلا دا نیٹی و اجل مسمى او نیٹا مقرر دا عنده دی اللہ تعالی سرا ثم انتم تمترون بیاتاسو شکوئی وهو اللہ او دا اللہ تعالی اغزاد دے فی السماواتی چی پاسمانو کی مختیار چلی گی وفی الارض او پزمکو کی مختیار چلی گی یعلم سرکم فیگی پاغا پٹو خبر استاسو باندی وجارکم او پخکارو خبر استاسو باندی ویعلم ما تکسبون او پویگی پاغا سباندی چی تاسوی کوئی وما تاتیهم من آیات او نرازی دیوتا سدلیل او سآیات من آیات ربهم دا آیاتنو دا دلائلو دا رب دا دیونا الا کانو عنها معرضین مگر دیو داغین مخ اڑی فقد کذبو بالحق یقنان دیو درو جنتیا کڑیو دا حق قرآن لما جاءهم ارکل چراغ دیوتا دا قرآن و دا پیغمبر فسوف یاتیهم زرد چراب شدیوتا انباؤ خبرنا ما کانو به یستهزئون داغت سو چی دیو پاغی پوری ٹوکی کولی علم یرو ایدیو نگوری کم احلکنا چی چمرا حلا کرلی منگا من قبلی مخیر دیونا من قرنین دا قومننا دا پیڑونا مکناهم فی الارضی چی زیور کلیو منگا غیلر پزمکا کی مالم نمکل لکم آغا چی زین دے در کلی منگا تاسو لرا وارسلنا السماء اور علی کلیو منگا باران دبرین علیم پدیو باندی مدرارن شبی شبی یا مدرارن دا ضرورت مطابق وجعلنا الانهارا او گرزولیو منگا نهرونا تجری چروانو من تحتیم لان دید دیونا فاہلکناهم نو حلاک لمنگ دیو لرا بزنوبیم پسبب دا گناہونو دا دیو وانشاناو پیداک لمنگا من بعدیم رستر دیونا قرنن آخرین پیڑی نوری قومن نورا ولو نزلنا علیک کتابا او کچرترا لگلے منگا پتابان دی کتاب فی قرطواسن پیو کاغذ کی فلمسوه بی ایدیهم نو دیو لاسونا لگولی داغی سران دیو مسکڑے ویاغی لرا پخبر لاسونو باندی لقال الذین کفروا خام خویل بوی اغا کسانو چی کافر دین هذا چی ندیدا الا سحر مبین مگر جادو دیخکارا وقالو او دیوائی لولا انزل علیہ ملکن ولی نشرا لگلے پدبان دی ملک ولو انزلنا ملکن کچر تراولی گمنگ ملک فرشتا لقضی الامر نخامخا پیسلبو شد عذاب ثم لا ينظرون او بیاب دیول مهلت نشور کولے کی دے ولو جعلناه ملکن او کگرزولی منگ دی پیغمبر لرا ملکن پشکل دا ملکو دا پرشتی لجعلناه رجلا خامخا گرزولی بوی منگ دی لرا پشکل دا سڑنا
ولو جعلناه او کچرت ګرځولې منګ دی پیغمبر لرا ملکن فرشتہ او ملکا لجعلناه نخامخا ګرځولې به منګ دی لرا رجلا په شکل د سړي باندې کملک پیغمبر راتلی خو هغه په شکل د سړي وي ولا لبسنا علیهم او خامخا اشتباه راغلی وي په دیو باندې یا ګډوډ شوی به په دیو باندې ما یلبسون هغه چې دیو پکې وسم ګډوډ دی هغه چې دیو پکې وسم اشتباه ده او شک دی ولقد استهزئ یقینا ټوکې شوي وي برسل من قبلک فغنور پیغمبرانو پسې ستا نه مخکې فحاق بالذین نازل شو پاک کسانو باندې سخروا منهم چې ټوکې کړې وي د دیونه ما كانوا به يستهزئون هغه چې دیو پاغې پورې ټوکې کولې قولوا یا پیغمبر سیرو فی الارض زی وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین چې څرنګه شو انجام د دروغجنتیا کوونکو قولوا یا پیغمبر لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکو کې دي قل لله نتویا خاص د الله تعالی په اختیار کې دي كتب على نفسه الرحمة مقرر کړی دا په خپل ځان باندې مهرباني په ځان باندې مقرر کړل دا اولنا ليجمعنكم خامخرجوا بکتاس لرا الى يوم القيامة ورځ د قیامت ته لا ریب فی چې شک نشتره پاغی کی الذین کسان خسروا انفسهم چې تاوان کې غرزول دی خپل ځانونه فهم لا یؤمنون ناغي ایمان نراوړي وله ما سکن فی الليل او خاص دی الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې اوسېږي په شپه کې والنهار او په ورځ کې وهو السمیع العلیم او د الله تعالی اوریدونکی او فوی دی قولوا پیغمبر غیر الله آیا غیر د الله تعالی نه اتخذو زون سما ولیا بل دوس او بل معاونا داس الله فاطر السماوات چې پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکې دی وهو يطعم او د الله تعالی خوراک ورکوي مخلوق ته ولا يطعم او د خوراک نشي ورکولای کېدی یعنی چاته محتاج نه دی قولوا پیغمبر انی امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اكون اول من اسلم دا چې شمز اول د هغه چانه چې ځان تابع کړی دی د الله ولا تکونن من المشرکین او مکیږه ته د مشرکانو نه یعنی ما ته دا حکم شوی دی چې زه نشم د مشرکانو نه قولوا پیغمبر انی اخاف یقینا زه یریږم ان عصیتو کشرت مانا فرمانی وکړه ربی د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا من یصرف عنه هغه څوک چې واړولی شو د هغه نه یومئذ په دغه ورځ کې عذاب فقد رحمه نو یقینا په هغه باندې رحم وشو د الله رحم په هغه باندې وشو وذلک الفوز المبین او دا کامیابي د غب کامیابي د ښکاره وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ كَچَرْتَ وَرَسَيْتَ اللَّهُ تَعَالَى بِضُرٍّ تَكْلِيفٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نِشْتَرَ لَرِكَوْنْ كِيَ غِيلَرَا إِلَّا هُ مَگَرْ دَغَ اللَّهُ دے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَدَ اللَّهُ وَرَسَيْتَ تَعْسَ پَيْدَا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ د الله تعالی پاریو شی باندې قدرت والا دی وهو القاهر د الله تعالی زور ور دی فوق عبادی د پاس د خپل بندگانو نه وهو الحکیم الخبیر او د الله تعالی حکمت والا او خبردار دی قولوا پیغمبر ایو شیء کم یو شی اکبر الشهاده ډیر لوی دی په اعتبار د گواهی قل الله تورته الله تعالی شهید بیني و بینکم گواه دی پمین زما او پمین تاسو کې وأوحي إلي أو وحيك لا شويد ماتا هذا القرآن ددي قرآن لأنذركم دير پارا چه زويرو متاسو لربيه پدي سرا
ومن بلغ او هغه څوک په ویرو ما چې رسیږي به ورته دا قرآن ومن او هغه څوک بلغ چې دا قرآن به ورته رسیږي ائنکم لتشهدون آیا تاسو یقینا خامخا گواهی کوئ ان مع الله آلهة اخرى چې یقینا د الله تعالی سره خدایان دي نور قل وای پیغمبر لا اشهد ز گواهی نکوما قل وای پیغمبر انما هو اله واحد یقینا دغه الله حقدار د بندګۍ یکیو دی و اننی بریء او یقینا ز بیزار یما مما تشرکون داغنا چې تاسو شرک کوئ د الله سره الذين كسان آتيناهم الكتاب چې ورکړی دی مونږ دیو ته کتاب یعرفونه پیژني دی پیغمبر او دی قرآن لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني دی خپلو زامنو لرا الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې غورځول دی خپل ځانونه فهم لا یؤمنون اغي ایمان نراوړي ومن ازلمو څوک دی ډېر غټ ظالم ممن داغه چانا افترا علی الله کذبا چې تړي په الله تعالی باندې دروغ او کذب بآیاتی یا دروغجنتیا کوي په آیاتونو د الله انه شان د لا یفلح الظالمون کامیاب بنشي ظالمان ويوم نحشرهم بكم ورځ چې راجمع بکو موږ دیو لره جمیعا غون ټوله ثم نقول للذین بیا به ووایو موږ هغه کسانو ته اشرکو چې مشرکان دي این شرکاؤکم الذین څه شو شریکان ستاسو هغه کسان کنتم تزعمون چې تاسو پې ګمان کولو چې تاسو پې ګمان کوو چې دا خدایان دي ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی جواب ددیو هغه ګنده جواب ددیو او بانی ددیو الا ان قالوا مگر دا چې وای با والله زمونږ دی په الله باندې قسمی ربنا چې زمونږ رب دی ما كنا مشرکین نو منګه مشرکان انظر وګوره پیغمبره کیف یفترو کیف کذبوا علی انفسهم سرنګ دیو دروغ وای په خپلو ځانونو باندې وضل عنهم او رب بشر دیونه ما کانوا یفترون هغه چې دیو دروغ جوړول ومنهم او ځینې د دیونه من یستمع الیک هغه دی چې غوږ دی تا ته وجعلنا علی قلوبهم او ګرځول دی منګه په زړونو د دیو باندې اکنة پردې ای یفقهوا دا چې پوه نشي په قرآن باندې وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دیو کې درنوالی دی و ان یروا که چېرته دی ویني کل آیت هر قسم آیت لا یؤمنو بها نو ایمان نه راوړي په هغې باندې حتی اذا جاؤوک تر دې چې کله دیو راشي تا ته یجادلونک جګړه کوي دیو تا سره یقول الذین کفروا وای هغه کسان چې کافر دي ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین مگر قصې د پخوانو دي وهم ینهون عنه او دیو منع کوي خلک عنه د دې قرآن نه وینأون عنه او په خپله منع کېږي د دې قرآن نه یو معنی دا شوه چې وهم ینهون دیو منع کوي خلکو لره عنه د دې قرآن نه وینأون عنه او په خپله منع کېږي د دې قرآن نه دویم معنی وهم ینهون او دیو منع کوي خلکو لره عنه د دې پیغمبر نه وینأون عنه او په خپله منع کېږي د دې پیغمبر نه او درېیمه معنی وهم ینهون عنه او دیو منع کوي خلکو لره د ضرر د پیغمبر نه چې پیغمبر له به تکلیف نه ورکوئ خو ینأون عنه او په خپله منع کېږي د تابعدارۍ د پیغمبر نه لکه ابوطالب دا درېیمه معنی شوه لکه ابوطالب په شانده کې چې وهم ینهون عنه دیو منع کوي خلکو لره د ضرر د پیغمبر نه چې پیغمبر له به تکلیف نه ورکوئ خو وینأون عنه په خپله منع کېږي د تابعدارۍ د پیغمبر نه د پیغمبر تابعداري نه کوي وان یهلکون الا انفسهم دیو نه هلاکوي مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دیو نه پوهېږي ولو ترى که چېرته وینې ته اذ وقفو علی النار
کله چې دیو ادرولی شي په اور باندې فقالو نو بوای دیو یا لیتنا های افسوس دی مونږ لره نردو چې مونږ واپس کلی شو ولا نکذب بآیات ربنا او دروغجنتیا بنکو فآیاتونو د رب زمونږه ونکون من المؤمنین او شو به مونږ د مؤمنانو نه بل بدا لهم بلکې ښکاره به شي دیو ته سزا د هغه څه بل بدا لهم بلکې ښکاره به شي دیو ته ما کانو یخفون من قبلو سزا د هغه څه چې دیو پټول من قبلو مخکې ولو ردو کشرت دیو واپس شي دنیا ته لعادو نو خامخا دیو به واپس شي لما نهو عنه هغه ګناهونو ته چې دیو منع شوي دي د هغې نه وانهم لکاذبون او یقینا دیو دروغجن دي وقالو دیو وای ان هي الا حیاتنا الدنیا چې نه دی دا مګر ژوند زموږ دنیاوي دی وما نحن بمبعوثین او نیو منگا دوباره پورته کیدونکي د قبرونو نه ولو تراو کچرته ویني ته اذ وقفو علی ربهم کله چې دیو ادرولی شي مخامخ د خپل رب قال نو بوی الله تعالی الیس هذا بالحق ای نه دی دا قیامت په رښتیا قالو وای بدیو بلا ولنا وربنا زمونږ دی په خپل رب باندې قسمی قال نو الله تعالی بوی فذوقوا العذاب بیا وڅکئ عذاب لرا بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کاو قد خسر الذين یقینا تاوانیان دي هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجنتیا یې کړله په ملاقات د الله تعالی باندې حتی اذا جاءتهم الساعة تر دې چې راشي دیو ته قیامت بغتة ناصافا قالوا نو وای بدیو یا حسرتنا های افسوس دی مونږ لره علی ما فرطنا فیها په هغه څه کې چې مونږ کمې کړی دی په هغې کې وهم یحملون اوزارهم او دیو اوچتې خپلو بوجونو لره علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې دیو به اوچتې او بارکۍ به خپلو بوجونو لره په خپلو شاګانو باندې الا خبردار ساء ما یزرون ډیر بد دی هغه شی چې دیوی باری او دیوی اوچتې وما الحیات الدنیا او نری ژوند دنیاوی الا لعب مگر لوبې دي ولهن او تماشې دي او عبس دي وللدار الاخرة خامخا کور د آخرت خیر للذین غوره دی دا کسانو دپاره یتقون چې ځان ساتي د خلاف د الله نه افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلئ قد نعلم یقینا پوهیږو منګه انه لیحزنک الذي چې یقینا خامخا غمجن کوي تا لره هغه څه هغه به دې ردي یقولون چې وایي دیو فانهم لا یکذبونک نو یقینا دیو دروغجنتیا نه کوي ستا دیو نه دروغجن کوي تا لره ولكن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله یجحدون پایاتونو د الله تعالی باندې انکار کوي ولقد كذبت یقینا دروغجنتیا شوی و رسلم د ګڼو پیغمبرانو من قبل کاستانه مخکې پس صبرون هغې صبر کړی علی ما کذبو په هغه څه باندې چې د دیو دروغجنتیا علی ما کذبو سره د هغې نه چې د دیو دروغجنتیا شوي وه و اوذو او تکلیف ورله ورکړی شوی و حتی اتاهم نصرنا تر دې چې راغی دیو ته امداد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دی بدلونکی کلماتو د الله تعالی لره حکمونو د الله لره ولقد جاءک او یقینا راغلی دی تا ته من نبأ المرسلین د واقعاتو د پیغمبرانو نه وان کان کبر علیک او که چېرته ګران لګي په تا باندې اعراضهم مخ اړول د دیو فإن استطعت نو که ستا طاقت وي ان تبتغي دا چې ته ولټې نفقا فی الارض یو سورې په ځمکه کې او سلما یا یو پړوی فی السماء اسمان ته فتاتیهم بآیه چې راتلو کې ته دیو ته په معجزې سره ولو شاء الله که د الله تعالی خوښه وي لجمعهم علی الهدی نو راجمع کړي به دیو لره په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین ته مه کېږه د ناپوهانو نه انما یستجیب الذین یقینا قبلی حکم د الله تعالی هغه کسان یسمعون چې هغې اوري یا منی قرآن لره
والموتى او مړي يبعثهم الله را پورته بکی دیو لرا الله تعالی ثم الیه یرجعون بیا به دی والله تعالی ته واپس کړلی شي وقالو او دی وی لولا نزل علیه ولنشي نازلولی په ده باندې آیات یو آیات یو معجزه من ربه د طرفه د رب ددنه قل وای پیغمبر ان الله قادر یقینا الله تعالی قدرت والده على ان ينزل آیه په دې خبره چې راولیږي یو معجزه یو آیات ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دیونه نفویږي وما من دابة في الارض او نشتره یو زنده سر پزمکه کی ولا طائر او نه یو مارغه یطویر بجناحیه چاغه الوزی په خپل وزر باندې الا امثالکم مگر دا ډلې دي ستاسو په شان باندې ما فرطنا فی الکتاب من شیء مم کمی نه دی کړی په کتاب کې د هیڅ قسمه دلیل نه د هیڅ قسمه شي نه ثم الی ربهم یحشرون بیا به دوی خپل رب ته جمع کړلی شي والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغجنتیا کوي زموږ په آیاتونو باندې صم کاڼه دي وبکم او چاړاګان دي فی الظلمات په تیارو کې دي من یشاء الله هغه څوک چې وغواړي الله تعالی یضلله نو ګمراه کړي دلرا ومن یشاء هغه څوک چې وغواړي الله تعالی یجعله علی صراط مستقیم نو وګرځي دلرا په لاره برابر او نیغه باندې قل وای پیغمبر آیتکم خبر در کوم تاسو ته ان اتاکم عذاب الله کچر تراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعونا ایا بغیر د الله تعالی نه تاسو را مدد کوي او تاسو برابرای بل څوک برابرای د الله نه بغیر ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی بل ایاو بلکې خاص دغه الله لرا تدعونا تاسو برا مدد کوي فیکشفون والله بلری کی ما تدعونا آغا چه تاسو را بلی الیه دا غیلری کولتا ان شاء کد اللہ خوخشین والله بلری کی وتنسون ما تشرکون او هر بکی تاسو آغا چه تاسو حصدار گرزول دی دا اللہ سرام آغا چه تاسو شریکان جوړ کړی دی د الله تعالی سره ولقد ارسلنا یقینا رالی گلیو منگا الى رالی گلیو منگا ولقد ارسلنا او یقینا رالی گلیو منگا الى گنو امتونو تا پیغمبران من قبل کاستان مخی فاخذناهم ننی ولیو منگا دیو لرا بالباسائی پتاوانونو باندی والضرائی او پا تکلیفونو باندی لعلهم یتضرعون دیر پارا چی دیو عاجزیو کی اللہ تعالی تا فلولا نولنوا از جاءهم باسونا کل چراغلیو دیو تا عذاب زمنگا تضرعو چی دیو عاجزی کڑیوے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخ شزلونا دیو او عاجزی ونکڑا وزین لهم الشیطان او خیستکلیو دیو تا شیطان ما کانو یعملون آغا بد عملونا چی دیو کولا فلما نسو هر کلا چی دیو هرکا ما ذکرو بیهی نسو هرکا یعنی پریخودو ما ذکرو بیهی آغا چی دیو تا نسیت ورکولی که دا پاغی سرام فتحنا علیهم در نکولاو کلی منگا پا دیو باندی ابواب کل شیئن دروازی دا هر یوشی دا هر نعمت حتی اذا فرحو تردی چکل دیو مسشو بما اوتو پاغا نعمتونو چی دیو تورکلیشیو اخذناهم بغتتن ونیول منگا دیو لرنا صافا فاذا هم مبلسون ناصاف دیو ناومیدی کون کیو فقطعا نفریق لشوا دابر القوم الذین جرلی دا قوما کسانو ظلمو چی ظالمان دی شرکی کردے والحمدللہ رب العالمین او ټول صفتنا د کمال خاص الله لردی چی رب د مخلوقات دے قلوا پیغمبر آرائیتم خبر را کئیماتا ان اخذ اللہ سمعکم کواخلی اللہ تعالی طاقت دا اوریدو ستاسو و ابصارکم
او طاقت دلیدو استاسو وختم على قلوبكم او مهر ولګی استاسو پزلونو باندې من اله غیر الله څوک دی بل حاجت روا غیر د الله تعالی نه یاتیکم به چرا بوړی تاسو ته دا چیزونه او دا طاقت انظر وګوره پیغمبره کیف نصرف الآیات څرنګه واضح بیانو منګ آیاتنا ثم هم یصدفون بیام دیو اوړي د الله تعالی د کتابنا قل وای پیغمبر ارایتکم خبر در کوم تاسو ته ان اتاکم عذاب الله کچر تراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی بغتتن ناصافا او جهرتن یخکارا فعلامات هل یهلکون هلاک بنک لیشی الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین او نرا لیگل منگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او یر ورکون کی فمن آمنانو چاچی ایمان راول و اصلاح خپل عمل برابر کا فلا خوف علیم نبی سیر پدیو باندی ولا هم یحزنون او نبدیو غم جنشی والذین آکسان کذبوا بی آیاتنا چی درو جنتیا کی زمان پایاتونو باندی یمسهم العذاب ابرسیگی دیو تعذاب بما کانو یفسقون پدی وجہ چی دیو نافرمانی کولا ما تولی دا اللہ احکامات قل وی پیغمبر لا اقول لکم زنوی متاسوتا عندی خزائن اللہ چی ما سرا خزانی دا اللہ تعالی دی ولا اعلم الغیب او زنفویگما فغیب باندی ولا اقول لکم او زنوی متاسوتا انی ملک چی یقیناً ز پرشتہ یما ز ملک یما ان اتبعو ز تابدارنکوما الا ما یوحا الیا مگر داغت سو چی وحی کولیشی ماتا قلوہ پیغمبر حل یستوی الاعما والبصویر آیا برابر دیڑن اولیدن کے افلا تتفکرون تاسو فکر و سوچ ولنکوئی وانذر به الذین او يروا فدی قرآن سر اغا کسان یخافون چیریگ دیو ان یحشروا الى ربهم چی پورتا بکلیش دیو خپل ربتا جمع بکلیش دیو خپل ربتا لیس لهم نبید دیو دا پارا من دونه ما سوا دا اللانا ولی سوک دوس ولا شفیع او نسپارشی لعلهم یتقون دی دا پارا چی دیو ایریگ دا اللانا ولا تطرد الذين او تمشر اغكسان يدعون ربهم چراب لخبل رب لرا بالغدات سهر والعشي او بيغا سبا و بيغا بالغدات سبا والعشي او بيغا يريدون وجه اراده كيدو درزاد الله ما عليك من حسابهم نشتر پتا باندې د حساب د دیونا من شيء سشي وما من حسابك او نشتده ده حساب ستانا عليهم پدیو باندی من شيء سشي فتطردهم کتا اشرل دیو لرا فتكون من الظالمين نشيبات الظالماننا وكذلك او دغشان فتنا بعضهم امتحان کڑیو منگا پبازو ردیو ببازن پبازو سرا ليقولو دیر پارا چی دیو اوئی اها اولائی من اللہ علیہم آیا داغ خلق دی چی احسان کرد اللہ تعالی پدیو باندی من بیننا پمین زمن کی علیس اللہ آیا ندی اللہ تعالی بی اعلما دیر خفویا بالشاکرین پشکر گزارو باندی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ او کلچ راشتا تا اغکسان یؤمنون بی آیاتنا چی ایمان لری زمن پایاتون باندی فقل نو اے پیغمبر سلام علیکم سلامت یادی پتا سباندے کتب ربکم علی نفسه الرحمہ مقرر کر لستا سرب پخپل زان باندے مہربانی انہو شانداد من عمل منکم چاچ عمل وکستا سنا سوءا بد بجہارت پنافوی سرا ثم تاب من بعده او بیتوب وستلا ورستر دی بد عملنا وَأَصْلَهَا اخپل عمل برابر کا فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ نو یقینا اللہ تعالی بخون کے مہربان دے وَكَذَلِكَ اُدَغشان نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
واضح بیانو منگ آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین او دیر پارا چخکارشی لارد مجرمانو قلو اے پیغمبر انی نوحیتو یقنن زمنکل شویما ان اعبد الذین دا چیز عبادت وکم دا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسو را مدد کوئی ما سوا دا اللہ تعالینا قلو اے پیغمبر لا اتبعو زتابداری نکوما احواءکم ستاسو دا خواہشاتو قد زوللتو او کتابداری نوکڑا نو قد زوللتو یقنن زب گمراشم اذن فدغ وقی وما انا من المهتدین او نبی مزد لار مندن کنا قلو اے پیغمبر انی علا بینت من ربی یقنن زب واضح دلیل باندیم دا طرفا دخپل ربنا وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئی دری قرآن ما عندی نشتر زما سرا ما تستعجلون به آغا چه تاسو جلدی کوئی پاغی سرا داغی پا غختلو سرا پا جلتی غواری ان الحکم ند اختیار د پیسلی الا للہ مگر خاص د اللہ تعالی سره دی یقص الحق د اللہ تعالی بیانی حق لرا وهو خیر الفاصلین او د اللہ تعالی غره د پیسل کون کو نه دی قلو اے پیغمبر لو ان عندي کچرتوی زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چی جلتی سر واڑی تاسو غیلرا لقضی الامر خامخا پیسل بکلی شوی دلیکار بینی و بینکم پمابین زما و پمابین ستاسو کی والله اعلم بالظالمین اللہ تعالی دیر خپوی دی پا ظالمانو باندی وعنده مفاتح الغیب او دا دی اللہ تعالی سر چابیانی دا غیبو دی لا یعلمها الا هو نفویگی پاغی باندی مگر دغا اللہ ویعلم ما فی البر او دا اللہ تعالی پویگی پاغا سباندی چی پا وچ دی والبحر و پا دریاب کی دی وما تسقط من ورقت او نرا فریوزی ہچی او پانا الا یعلمها مگر دا اللہ تعالی پویگی پاغی باندی ولا حبت او نیو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزمکا کی ولا رتب او نیو لمدا ولا یابس او نوچا الا فی کتاب مبین مگر فعلم دا اللہ تعالی کی دخکارا وهو الذی دا اللہ تعالی اغزاد دی یتوفاکم باللیل چود کیتا سلرا دشپی ویعلمو دل فیگی ما جرحتم بالنار پاغا چتا سوی کوئی دورزی ثم یبعثکم فی بیارا فرتکی تاسلر اللہ تعالی پدی ورس کی لیقضا اجل مسمى دیر پارا چی پورا کی نیٹا مقررا ثم الیہ مرجعکم بیادی اللہ تعالی تواپس استاسولا ثم ینبئکم نبیا بخبر در کی تاسولرا بما کنتم تعملون پاغت سباندی چی تاسو کولم وهو القاهر د الله تعالی زور ور دی فوق عبادی د پاسد بندگانونا ويرسل عليكم حفظا اور علیگی پتا سباندی حفظا حفاظت کون کی ملائکہ حتی اذا جاء احدكم الموت تردیش کل راشدی و تن لستاسو تعلامات دمر توفته رسولنا نصا اخلی داغین زمن ملائک روح اخلی داغین زمن ملائکہ وهم لا يفرطون او دیو کمین کئی ثم ردوا الى الله بیادی واپس کلشی اللہ تعالی تا مولاهم الحق چیم دادی دیو دے پرشتیا علا خبردار له الحکم دی اللہ تعالی لر اختیار دے پیسلو دے وهو اسرع الحاسبین او دا اللہ تعالی زر حساب کون کے دے قلو اے پیغمبرہ من ینجیکم سوک دے چخلاصے در کی تاسو تا من ظلمات البر دا تیرو دا وچنا والبحر او دا دریابنا تدعونه تاسو رابلی دی اللہ تعالی لرا تزورعا پاجزی سرا وخفیتا او پپٹا لئن انجانا او بیاوائی لئن انجانا اللہ کا خلاص دکلو منگا من هذه دا دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نشوب من دا شکر گزارنا قل اللہ تورتوئے چا اللہ تعالی ینجیکم خلاصے درکی تاسوتا من ہاد دی مصیبتنا ومن کل کرب او دا ہر مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو شرک وئی او دا اللہ سر نور برابر وئی
قل وای پیغمبر هو القادر د الله تعالی قدرت والا دی علی ان یبعث علیکم پدې چې راولېږي په تاسو باندې عذابا من فوقکم عذاب د پاس ستاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه او یلبسکم شیعا او یا ګډوډ کې تاسو لرا شیعان ډلې ډلې ویذیق بعضکم او وسکئ په ځینو ستاسو باندې بأس بعض جنگ د بعضو عذاب د بعضو انظر اگوه پیغمبر کیف نصرف الآیات سرنگ واضح بیانو من آیاتنا لعلهم یفقهون دیر پارا چی دیو پویشی وکذب به قومک او تکذیب کلی دی دروجنتیا کرلا پدیبان دستا قوم وهو الحق او دا قرآن حق دی قلو اے پیغمبر لستو علیکم بوکیل زنیما پتا سبان دی زموار لکل نبأ مستقر دا هر یو د پارا خبر دی لکل نبأ د پارا د هر یو خبر مستقر زید پاتې کېدو دی لکل نبأ د پارا د هر خبر مستقر زید پاتې کېدو دی وسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ او کله چې تویني هغه کسان یخوضون فی آیاتنا چې ننوځي په آیاتونو زمن کې فأعرض عنهم نو مخ واړوه د دیونه حتی یخوضوا تر دې چې دوی ننوځي فی حدیث غیري په نورو خبرو کې یعنې هغې پسې خبرې کوي او د بیزینې خبرې کوي وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ که چېرته هېر کړي ستانه شیطان او کینې ورسره نو فلا تقعد تمکینا بعد الذکرى ورستو د یاداشنا مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره وما علی الذین یتقون او نشتره پا کسانو باندې چې ځان ساتي د سستینا من حسابهم د حساب د دیونه من شیئن څه شی یا ځان ساتي د شرک نه او ځان ساتي د ظلم نه نو په هغې باندې د حساب د هغې نه څه شی نشته ولکن ذکرا لیکن دا نصیحت دی لعلهم یتقون دی لپاره چې دوی ویریږي د الله تعالی نه وذر الذین او پرېږده هغه کسان اتخذوا دینهم چې نیولې دی خپل دین لره لعبا لوبې ولهوا او بې پیدې کار وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کړي دیو لره ژوند دنیاوي وذکر به او نصیحت ورکوه دیو ته په دې باندې ان تبصل نفس دا چې هلاک نشي یو انسان بما کسبت په سبب د هغې چې ده کړلي لیس لها نشته د نفس دپاره من دون الله ما سوا د الله نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه سپاره شي وان تعدل او که چېرته دا جرمانه ورکوي فدیه ورکوي کل عدل پوره فدیه او پوره جرمانه لا یوخذ منها نو وابنغستلی شي د دې نفس نه اولئک الذین دا کسان دی ابسلو چې هلاک شوي دي بما کسبو په سبب د هغه ناکار اعمالو چې دیو کړلي لهم شراب دیو دپاره څښل دي من حمیم د ګرمو اوبو نه وعذاب علیم او عذاب دردناک دی بما کانو یکفرون په سبب د دې چې دیو کفر کوي قل وای پیغمبر انا دعو من دون الله آیا موږ راوبلو ما سوا د الله تعالی نه ما لا ینفعنا هغه چا لره چې پیدا نشي راکولی موږ ته ولا یضرنا او ضرر نشي لرې کولی زموږ نه ونردو موږ واپس شو علی اعقابنا په خپلو فندو باندې د دین نه بعد اذ هدانا الله وروستو د هغې نه چې هدایت کړی دی موږ ته الله تعالی کالذي پشان د هغه کس باندې استهوته الشیاطینو چې ګډوډ کړی وي هغې لره شیطانانو یا غورځولی وي هغې لره شیطانانو فی الارض په ځمکه کې حیران او پریشان له اصحاب د دپاره ملګري یدعونه راغواړي د لره الی الهدی هدایت ته ایتنا چې راشه مونږ ته قل وایه پیغمبره ان هدی الله یقینا هدایت د الله تعالی هو الهدی هم دغه هدایت دی کوم چې قرآن کې بیان شوی دی
وامرنا ومنگ تا حکم شوی دی لنسلما چه من غاڑا کیدو لرب العالمین رب د مخلوقاتو تا وانا قیم الصلاة ومنگ تا حکم شوی دی چه پابندیو که دمانزا واتقوه ویریگی دا اللہ نا وهو الذي الیه تحشرون او دا اللہ تعالی اغزاد دی چه دی تبتاسو جمع کولی شئی وهو الذي دا اللہ تعالی اغزاد دی خلق السماوات والارض بالحق چه پیدا کری دی اسمان نوزمکی پرشتیا و یوم یقولو پکم ورس چه اوبوی اللہ تعالی کن شا فیکون شبا قوله الحق وینا دا اللہ تعالی پرشتیا دا وله الملک دی اللہ تعالی دا پار اختیار دی یوم ینفخ فی الصور پکم ورس چه پک بوالشی پشپیلے کی عالم الغیبی دا اللہ تعالی پوی دی پپٹو باندی و شارتی و پخکارو باندی وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ تعالی حکمت والا خبردار دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلچوی ابراہیم علیہ السلام لِأَبِي اخپل پلارتا آزرا چی ازرو اتتخذو اسناما آلہا اتتخذو آیا نسیتاسو اسناما بوتان آلہا خدایان او مددگاران او حقدار د بندگئی انی اراکا یقنن زینمتا لرا وقومکا استاقوم لرا فی ظلال مبین پا گمراہ اخکارکی وکذالک او دغشانتکی نوری ابراہیما خوزلیو منگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارضی بادشاہی دا اسمانونو دزمکو ولیکون من الموقنین او دید پارا چشی دید یقین کونکونا فلما جن علیہ اللیلو ہر کلا چتیارشوا پدباندشپا فلما جن ہر کلا چراغ علیہ اللیلو پدباندشپا رآ کوکبا ویلی دوستورے قال ویل ابراہیم علیہ السلام هذا ربی ایدا زما رب کی دیشی فلما افلا ہر کلا چیغا ستورے پریوتو قال نویل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین ز محبت نکوما من نکوما دفریوتن گسرا فلما را القمر ہر کلے چی ولی دوست پوگ میلرا بازغن فلقیدن کی ولی دوست پوگ میلرا فلقیدن کی قال ویویل هذا ربی ایدا زما رب کی دیشی فلما افلا ہر کلا چی دست پوگ می پریوتا قال ویویل لئن لم یهدینی ربی کچرتا ہدایت نوے کڑے ما طرف زما لاکونن من القوم الظالین نخام خاوم بزد قوم گمراہانونا فلما را الشمس ہر کلے چی ولدو نور لرا بازغتن فلقیدن کے قال ویویل هذا ربی ایدا زما رب کی دیشی هذا اکبر دا خودیر لوی دے ستاسو پا گمان باندی فلما افلت ہر کلچ پریوتو دانور قال ویویل یا قومی اے زما قوما انی بریئن یقنن زبیزار ایما مما تشرکون داغینا چی تاسو شرکان جوڑوی دا اللہ سرام انی وجہتو یقنن ما تابع کڑے دے وجی اخپل زان لرا للذی اغزاتا فطور السماوات والارض چی پیدا کڑی دی اسمان نوزمکی حنیفا چکلک ولاړو په توحید باندې ماته انکه د شرک او د بدعاتو وما انا من المشرکین او نه مزه د مشرکانو نه وحاجه قومه او جګړه وکړه د سره قوم د قال ندویل اتحاجونی فی الله آیا تاسو جګړه کوئ ما سره په بار د دین د الله کې د توحید د الله کې وقد هدان او دی اللہ تعالی ما تا ہدایت کرے دے دی اللہ تعالی زکل کرے ما پا دی دین باندی ولا اخافو او زنیرے گما ما تشرکون بیہی آغا چی تاسو شرک وید دی اللہ تعالی سرا الا ان یشاء ربی شیئا مگر چی خوخشی زما درب سشے وسع ربی کل شیئن علما پراخ دے رب زما ہر یوشتا پیتبار دا علم سرا افلا تتذکرون تاسو ولی نصیحت ناخلئی وکیف خاپو زبت سرنگی او یریگم ما اشرکتم آج تاسو شرک کوئی ولا تخافون او تاسو نیریگی انکم اشرکتم باللہ چی یقینا تاسو شرک کوئی دا اللہ تعالی سر ما لم ینزل به
آغا چه نید نازل کرده پاغی باندی علیکم پتاسو باندی سلطانن سدلیل فایو الفریقینی نو کم یو پدی دو ڈلو کی احق بالامنی دیر لائق دی دا امن او دا بچ کی دو ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئی الذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے دے ولم یلبسو ایمانهم او نئی دے گڑوٹ کرے دخپل ایمان سر بظلم ظلم اولائک لهم الامن دغا کسان دا دیو دا پارا امن دے دا دیو دا پارا امن دے وهم مهتدون او دیو پس ملار باندی روان دی و تلک حجتنا او دغا زمنگا دلائلو آتیناها ابراہیم چور کڑیو منگا دیلرا ابراہیم علیہ السلام تعالی قومه پا مقابلہ دا قوم داغا کی نرفع درجات من نشا اچتو منگا پا درجو کی چاہتا جز منگا خوخی ان ربک حکیم علیم یقینا ستارب حکمت والا فیدے ووهبنا له اسحاق او ورکڑیو منگدت اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کلن هدینا دی طولو تمنگا ہدایت کڑیو و نوحا او نوح علیہ السلام هدینا من قبل ہدایت ورتکڑیو منگا مخی ومن ذریته او دا اولاد داغنا داود و سلیمان داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسیٰ و ہارون و موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین او دغشان بدلور کومن نیکی کون گتا و زکریہ و زکریہ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و الیاسا او عیسیٰ علیہ السلام و الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا طول د نیکانونا و اسماعیل والیسع او اسماعیل علیہ السلام و یسع علیہ السلام و یونس و لوتا او یونس علیہ السلام و لوت علیہ السلام و کلن فضلنا علی العالمین او دا طول غرکڑیو منگا پا مخلوقاتو باندی ومن آبائیم او دا فلارانو دا دیونا و ذریاتیم او دا اولاد دا دیونا و اخوانهم او دورونو دا دیونا وجتبیناهم او غرکڑیو منگا دیو لرا و هدیناهم او ہدایت کڑیو منگا دیوتا مضبوط کڑیو منگا دیو لرا الى صراط مستقیم پا لاری برابر باندی اغنا لاری برابر باندی لار سید باندی ذالک هدی اللہ دا ہدایت دا اللہ تعالی دے دا قرآن یادی بی ہدایت کی پدی سرا من یشاو چاہتے چخوخشی من عباده دخپل بندگانونا ولو اشرکو او کچرت دے پیغمبرانو شرک کڑوے لحبت عنهم نو خامخا برباد شوی باید دیونا ما کانو یعملون آغا چه دیو کم عملون کول اولائک الذین دا کسان دی آتیناهم الكتابا چور کڑیو منگا دیو تا کتاب والحکم اوفیا والنبوت و پیغمبری فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ کچرتا کفرو کا پدے باندے دی خلقو فقد وکلنا بها نو یقینا منگا زموار کڑے دے پدی سرا قوما داس قوم لیسو بها بکافرین چی نبی پدی قرآن باندے کفر کون کی اولائک الذین دا کسان دی حد اللہ چی ہدایت ورطا کڑے دے اللہ تعالی فبہداہم مقتدی نو دا دیو پا ہدایت پسی دا دیو پا طریقی پسی ورروان شئی قلو اے پیغمبر لا اسألکم علیہ اجرا زنگوار مستاسنا پدی بیان باندی سمزدوری ان ہوا ندے دا قرآن الا ذکرا مگر نصیحت دے للعالمین دا مخلوقات دا پارا وما قدر اللہ او دیو تعظیم ونکد اللہ تعالی قدر ونکد اللہ تعالی حق قدری پس صحیح قدر سرا پس صحیح تعظیم دا اللہ سرا اذ قالو کل چی دیو ویل ما انزل اللہ علی بشرین چی ندیرہ لیکل اللہ تعالی پیسیو انسان باندی من شیئن سشے قلو اے پیغمبرہ من انزل الكتاب اللذی چارہ لیکلیو کتاب حقا جا بھی موسیٰ چرات لکلیو باغی بانی موسیٰ علیہ السلام نورم رناوا و ہدن ہدایتو للناس دخلق دفارا تجعلونہو گرزوی تاسو غیلرا قراتویسا ٹوٹی ٹوٹی تبدونا چخکارا کوئی تاسو بازی داغینا و تخفونا کثیرا او پتوی تاسو دیرا
وعلمتم او تعلیم درکړی شوی تاسو ته ما لم تعلمو دا هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېدئ انتم تاسو ولا آباؤکم او نستاسو مشران قل الله ته ورته ووایه چې الله تعالی ثم ذرهم بیا پرېږده و دیو لره فی خوضهم په بې پیدې خبرو د دیو کې یلعبون چې لوبې کوي وهذا کتاب او د عظیم الشان کتاب دی انزلناه رالیږلی دی مونږ دې لره مبارکون د برکت نه ډک دی د خیر او برکت نه ډک دی مصدق الذي تصدیق کوونکی د هغه څه دی بین یدیه چې مخکې د دې نه و ولتنذر او دې لپاره چې ته ویرې ام القرى هغه اصل د کلي اصل د کلو چې مکه ده ومن حولها او هغه چې ګیر چاپېره د دې نه دي والذین هغه کسان یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به نو ایمان لري په دې قرآن وهم على صلاتهم يحافظون او دیو په خپلو منځونو باندې حفاظت کوي ومن اظلمو څوک دی ډېر غټ ظالم ممن افترا دا چانا چې تړي علی الله کذبا په الله تعالی باندې دروغ او قال یا دی وای اوحی الیا چې وحی کړی شوی د ماته ولم یوحى الیه شیء او وحی نه شوی دته د هیڅ یو شي ومن اواغه څوک قال چې وای سانزلو زر دی چې بما بنازل شي مثل ما انزل الله پشان دای چې نازل کړي دی الله تعالی ولو ترى او کچرته ویني ته اذ الظالمون کله چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې وي والملائکة باسطو ایدیهم او ملائکه اوږدون کې وي خپلو لاسونو لره دیو ته اخرجو انفسکم چې راوباسئ خپل روحونه الیوم تجزون نن ورځې تاسو له سزا درکولی شي عذاب الهونې د عذاب د سپکاوي عذاب د ذلت بما کنتم تقولون په سبب د دې چې تاسو به ویل علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق برناحق خبرې وکنتم عن آیاته تستکبرون او وی تاسو چې د آیاتونو د الله تعالی نه ځان غټ ګاڼه تکبر هم کاو ولقد جئتمونا او یقینا راځئ به تاسو موږ ته فرادن یوازې کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ پیدا کړی وی تاسو اول مرتين په اول ځل باندې یوازې وترکتم او پرې بدئ تاسو ما خولناکم هغه مال او دولت چې درکړی موږ تاسو ته وراء ظهورکم رستو شاګانو ستاسو نه وما نرى معکم او نوینو موږ ستاسو سره شفعاءکم الذین سپارشیان ستاسو هغه کسان زعمتم چې تاسو به ګمان کوئ په دنیا کې انهم فیکم شرکا چې یقینا دیو په تاسو کې حصداران دي لقد تقطع بینکم یقینا تسنس شو محبت پمینځ تاسو کې تقطع کټ را کټ شو تسنس شو محبت پما بینځ تاسو کې وضل عنکم او رکشو تاسو نه ما کنتم تزعمون هغه چې تاسو به ګمان کوئ د خدایانو ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله تعالی شلون کې د دانی او د منبت دی یخرج الحی راو باسی الله تعالی ژوندي لرا من المیت د مړنا ومخرج المیت او راو باسی الله تعالی مړ لرا من الحی د ژوندینا ذالکم الله دغه صفاتونو والا الله تعالی دی فانا توفکون نو کم طرف تاړولې شي تاسو فارق الاصباح د الله تعالی شلون کې د سبا دی وجعل الليل سكنا او ګرځولې د شپه د آرام د پاره والشمس والقمر حسبانا او نور اوس پوغمې د حساب کتاب ذالک تقدیر العزیز العلیم د اندازه د غالب پویا بادشاہ دا وهو الذي د الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې ګرځول لستاسو لپاره ستوري لتهتدوا بها دیر پارا چې تاسو لار بیا مومئ په دې سره فی ظلمات البر په تیارو د وچوبه کې والبحر او په دریاب کې قد فصلنا الآیات یقینا واضح بیانوم آیاتنا لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي دا قوم د پاره چې پوهیږي نو هغې د پاره په دې آیاتونه بیانو وهو الذي او د الله تعالی هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو انسان نه په
په مستقر لک شان پاتې کېدل دي په دنیا کې، و مستودع او یا امانت کې ښودل دي په قبر کې. په مستقر لک شان پاتې کېدل دي په دنیا کې، لک شان پاتې کېدل دي په دنیا کې، و مستودع او بیا امانت ایښودل دي په قبر کې. قد فصلنا الآیات یقینا واضح بیانو منگ آیاتنا لقوم یفقهون دا قوم دا پارا چی پویگی. وهو الذی او دا اللہ تعالی اغزاد دے انزل من السماء مان چراوری دا اسمان نوب باران فاخرجنا به نراو باسو منگ پدی سرا نبات کل شین گیاگانی دا هر یوشی. فاخرجنا منو نراو باسو منگ دا غینا خزورن شن کی نخرج منه راو باسو منگ دا غینا حبا دانی متراکما یوبل دفاسا ومن النخل او دا کجرنا من طلعها دا غنچو دا غینا قینوان وگدی دانیتن نزدی ومن النخل او دا کجرنا من طلعها دا سانگو دا غینا قینوان غنچی دی دانیتن نزدی وجنات او باغنا من اعناب دا انگورو والزیتون او خونا والرمان او انار مشتبهن چی دا یوشان دی پرنگ کی وغیر متشابه او ندی یوشان پخون کی. انظرو اگوری تاسو الى ثمره میوی داغیتا اذا اثمر کلچ میو ونسی وینعهی او داغی پخیدوتا. ان فی ذالکم یقینا پدیکی لآیات خامخا نخیدی لقوم یؤمنون دا قوم دا پارا چیمان لری. وجعلوا لله شرکاء او دیو گرزولی دی اللہ تعالی دا پارا حصہ دارانو شریکان. شریکا شرکاء الجن شریکان دا پیریانونا شرکاء الجن شریکان دا پیریانو. وخلقهم او حالان کی پیدا کرلی اللہ تعالی دیو لرا. وخرقوا له بنین و بنات او دیو جوړ کړی دی د الله تعالی د پاره زامن او لونا بغیر علم بغیر د دلیل نه او بغیر د فوینا. سبحانه فاکد الله تعالی لرا وتعالى وچد عما يصفون دا سنا چې داخله کې بیانې. بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی. ان یکون له ولد سرنګ بشید لرا اولاد او بچي. ولم تکن له صاحبا نشتر در پار بیبی. وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر یو شی. وهو بكل شيء عليم او الله تعالی پر یو شی باندې پوه دی. ذالکم الله دغه صفاتونو علی الله تعالی ربکم استاسو رب دی. لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ مگر دغه الله دی. خالق كل شيء پیدا کون کې دار یو شی دی. فاعبدون بندگیو کئی داغا وهو على كل شيء وکیل او دا اللہ تعالی پارشی باندی زموار دی. لا تدرکه الابصار نشراگی رولی دل رسترگی دا مخلوقا وهو يدرك الابصار او دا اللہ تعالی راگی رئی ابصار استرگو دا مخلوق لرا. دا اللہ تعالی راگیره احاطه کئی پسترگو دا مخلوقا. وهو اللطیف الخبیر او دا اللہ تعالی باریک بین خبردار دے. باریک بین یعنی باریک سزون للیدون کے دے او خبردار دے. قد جاکم یقنن راغلی تاستا بسوائرو دا قلمن دے خبری من ربکم دا طرف درفستاسونا. فمن ابسورا چا جزان پویا فلنفسی ندخبر زان دا پارای پیدا دا. ومن عمیا او چاچ زانلون کا فعلیانو سزای پد باندی دا. وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتا سباندی نگہبانو حفاظت کون کے. وکذالک نصرف الآیات و دغشان واضح بیانو من آیاتنا. ولیقولو او دید پارا چوئی دا خلق درستا چی دا مسئلہ دی چانز دا کرلا. ولنبینه دیر پارا چی واضح بیان کو منگ دی لرا لقومی یعلمون اغا قوم دا پارا چی پویگی. اتبعتا بداریو کما اوحی الیکا داغی چی وحی کدل شتاتا من ربی کر طرف درفستانا. لا الہ الا ہو نشتر حقدار دا بندگی مگر دا غلا دی.
واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو نه. ولو شاء الله کد الله تعالی خوخوي ما اشرکو دیو بشرک نه کړي وما جعلناك عليهم حفيظا او من درې ګرځولې تعالی را پدیو باندې نگهبان او حفاظت کوونکې وما انت عليهم بوکیل او نه ته پدیو باندې ذمہوار ولا تسبوا الذين او کنزل مکوا هغه کسانو ته يدعون من دون الله چرا مدد کوي ما سوا د الله تعالی نه ولا تسبوا الذين او کنزل مکوا هغه کسانو ته يدعون چې دی ورا مدد کوي من دون الله ما سوا د الله نه فيسب الله ان دیو بکنزلو کې الله تعالی ته عدوا په دشمنی کې بغیر علم بغیر د فوینا كذلك زينا لكل امه دغشان خیسته کړي د منګه هر یو ډلې ته عملهم داغي عمل ثم الى ربهم مرجعهم بیا رب د دیو ته واپس د دیو ذا فينبئهم نو خبر بک دیو لرا بما كانوا يعملون باغ سبان دي چې دیو کولم واقسموا بالله دیو قسمونه کوي په الله تعالی باندې جهاد ایمانی مضبوط قسمونه لئن جاءتهم آیه کچر تراشی دیو تا آیات یو معجزه یو آیات لا یؤمنون بها خامخا دیو به ایمان راوړي په دی باندې قل و پیغمبر انما الآیات یقینا معجزی او دلائل او آیاتنا عند الله د الله تعالی په اختیار کې دي وما یشعرکم او څه شي پویا کړي تاسو لرا انها چې یقینا دا معجزه اذا جاءت کل چراشی لا یؤمنون دیو ایمان نراوړي ونقلب افئدتهم او اړو راړو منګه زړونه د دیو ونقلب او اړو راړو منګه افئدتهم د دیو زړونه وابصارهم او د دیو سترګي کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې دیو ایمان نو راوړي په دی باندې اول مرتين پاول زلا ونظرهم او پریدو منګه دیو لرا فی طغیانهم یعمهون پسر کا شید دیو کې حیران او پریشان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا